حج څه ته وایي؟ زه اول لغوي او اصطلاحي معنا کوم چې تاسو ته پته ولګېږي. حج ویل کېږي په لغت کې قصد کول یو غټ امر عظیم کار ته، ورکوټې کار نه، لوی کار ته قصد کول قربان شمایي د څه ویل کېږي؟ په لغت کې حج ویل کېږي. او په اصطلاح کې څه ته ویل کېږي؟ زیارت مکان مخصوص فی زمن مخصوص بفعل مخصوص، زیارت کول د مکان مخصوصه د ځای مخصوصه د حرمینو قربان شم فی زمن مخصوص په مخصوصه زمانه کې چې شوال ذوالقعده او ذوالحجه او ذوالحجې دي قربان شم په زمانه مخصوصه کې بفعل مخصوص په یو فعل مخصوصه سره چې احرام به وتړي او لاړ بشي طواف وکړي، طواف نه بیا داسې عرفات او نور روان د خبره دقه ته قربان شم څه ویل کېږي؟ په اصطلاح کې دا حج ویل کېږي. د حج ثبوت د قرآن شریف نه هم دی او د احادیث مبارکو نه هم دی او د اجماع د امت نه هم دی او عقل هم دا وایي چې انسان یو پیرا د الله جل جلاله د کور د بیت الله شریف قربان شم زیارت وکړي او هلته یو عاشقانه عبادت دا چې کوم د سرانجام کړي نو دا قربان شم د څلورو واړو دلایلو نه حج دا ثابت دی. قرآن نو هم حج ثابت دی. بار بار آیاتونه مبارکه په مختلفو ځایونو کې راغلي دي. اللہ جل جلالہ بیان فرمائی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، دا اللہ پاک دا حق تے پا بندگانو باندے، لام دا پارد استحقاق رازی، دا اللہ پاک دا حق تے پا بندگانو باندے چھ دے با حج دا بیت اللہ کئی خوش چا سر دا آنے جانے خرچا قربان شموی او چھ پا دا باندے دا چا نفقا واجب دا اغا خزا او نابالغ بچی بوډاګان مور او پلار چې دومره پیسې پرېږدي چې دی واپس راځي چې هغوی ورباندې خپله کار وچلی او د سره د تلو راتلو پیسې نو قربان شم په ده باندې حج دا فرض دی. فرض د الله پاک دا حق دی. قرآن مجید کې الله پاک وي کله چې ابراهیم علیه السلام دا به کعبه شریفې د اکم د آبادي نه دی ورسوله نو بیا ورته الله جل جلاله حکم وکړ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم علیہ السلام اس پر خلقو تا اعلان اوکا دا حج. دا چکما دا روایت تفسیر بغوی، تفسیر مظہری، تفسیر ابن کثیر مختلف تفاسیر قربان شما دا روایت راخش دی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت دی چکر ابراہیم علیہ السلام دا آبادی ورسولا نو اللہ جل جلالہ ورطوی چو اس اعلان اوکا خلقو تا ابراہیم علیہ السلام وی چی اللہ ربا زما دا آواز دا به ټولې دنیا ته دا څنګه رسیږي نو الله جل جلاله ورته وایي چې علیک الاذان وعلینا البلاغ، په تا باندې اذان کول دی او په موږ باندې رسول دی. ته اعلان وکړه، رسول دا زما کار دی. ابراهیم علیه السلام په مقام ابراهیم باندې ودرېده او په بل روایت کې راځي چې په جبل ابي قبیس باندې ودرېده. ښي طرف ته، ګس طرف ته، مشرق طرف ته، مغرب طرف ته، سلور وانو طرفونو ته اعلان وکړه چې خلق یا ایها الناس، اے خلقا الله جل جلاله د تاسو د پاره کور جوړ کړی دی او تاسو ته حکم کړی د حج کولو، لہذا د الله پاک خبره ومنه او حج طرف ته راشئ. دا د ابراهیم علیه السلام معجزه وه چې په هغه زمانه کې څومره خلکو هغه ټولو خلکو ته الله جل جلاله دا آواز ورسو او تر قیامت پورې چې څومره انسانان پیدا کیږي د هر انسان روح ته الله جل جلاله دا آواز ورسو. نو بیا چې په هغه موجوده زمانه کې کم انسانانو هغوی د دې جواب د اعلان جواب ورکړ چې لبیک اللهم لبیک، او د چا په قسمت کې چې الله پاک عمره او حج دې کړی دی نو قربان شم د هغوی روحونو دا جواب په عالم ارواح کې ورکړ چې لبیک اللهم لبیک. اوس چې څوک هم ځي عمرې دپاره حج دپاره نو قربان شم دا اصل کې هغه د ابراهیم علیه السلام د اعلان او د ابراهیم علیه السلام د اذان هغه جواب ورکول دي. دا ګویا چې ابراهیم علیه السلام هغه اواز پسې دا څومره حاجیان دي او دا څومره معتمرین د عمرو والا دي قربان شم دا د ابراهیم علیه السلام هغه اواز پسې ځي. بیا یو روایت او حدیث مبارک کې دام راغلی دي چې چا یو کرت لبیک ویل دی هغه به یو کرت ځي
او چې چا دوه کرته لبیک ویلی دی هغه به دوه کرته ځي او چې چا څومره ډېر ویلی دی نو هغه به هومره ډېر ځي لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک قربان شمه دا تلبیه دا چې چا هغه ټیم کې څومره زیات لبیک حاضر یم یا الله حاضر یم چا چې څومره زیاته ویلې ده نو هغه به قربان شمه ده په قسمت کې دا زیات حجونه نو لهذا دې روایات پته لګېږي قرآن شریف کې همدا بیان کړه چې جی حج فرض دی په حدیث مبارکو کې هم د حج فرضیت راغلی دی رسول الله ابو هريره رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله مبارک خطبه ویله او په خطبه کې وی چې ایها الناس ان الله فرض علیکم الحج فحجوا اے خلق الله پاک په تاسو باندې حج دا فرض کړی دی تاسو حج وکړئ نو په دې کې یو سائل پورته شي یو سوال کوونکی پورته شي حدیث مبارک کې د غسړی نوم نه ذکر کړي اصل کې د سوال مناسب نه و نو صحابه کرام د یو بل ډیر خیال ساته نو دا صحابي اقرع ابن حابس رضی الله تعالی عنہ تمیمی دې پاسه د رسول الله مبارک ته وای افی کل عام یا رسول الله دا حج به هر کال به موږ حج د پارزو رسول الله مبارک چپ شو په دویمه پیره بیا د امدا وکړه په دریمه پیره باندې د سوال وکړه نو رسول الله مبارک ورته وی چې کله تر څو پورې زه تاسو ته بیان کوم نو منه چې زه په یو خبره باندې چپ شم تاسو سوال مکوي ځکه کو چرته ما ویلې و چې او هر کال به تاسو حج لځه نو په تاسو باندې به هر کال حج فرض شوی نو بیا به تاسو طاقت نه لرئ نو دا خبره به تاسو ته ګرانه شوی نو په ټول عمر کې یو کرته حج کول قربان شمه سدي دا فرض دی